مالک د عرش لوی دی، یعنی په هر څیز باندې قادر دی. الله علم احاطه را محیط دی په ټول هر څه باندې. دا رستنی دو آیتونه چې کوم دي، لقد جاءکم رسول من انفسکم تر وهو رب العرش العظیم، دا آخری دو آیتونه. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې دا دو آیتونه د قرآن مجید د ټولو آخری نازل شوي دي. د دې آیتونو نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفات شوی. او د دې آیتونو متعلق حضرت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې دا چا یو مشکل دی چې نه حل کیږي، دا دو آیتونه د سحر وپیری وي، ماښام دې وپیری وي، الله تعالی به د هر قسمه مشکل آسان کړي. ځمکه دې نه خرڅېږي، دا آیتونه وایه. په عدالت کې د مقدمه روانه ده، نه حل کیږي، دا آیتونه وایه. سړی په جیل کې نه خلاصېږي، ضمانت دې نه کېږي، کیس ته په عدالت کې، دا آیتونه وایه، الله تعالی بیا راخلاص کړي. کور کې څه بیماری ده، څه تکلیف دی، څه نفرت دی، څه جنګونه دي، مینه محبت کې کمی دی، دا آیتونه وایه، الله پاک به ټولې مسلې حل کوي. دا زه نه وایم، دا حضرت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا دو آیتونه چاته څه مشکلي، دا مشکل د آسانېدو دپاره او د حل کېدو دپاره دا دو آیتونه دی وپیرې سحر وایي، وپیرې ماښام وایي، الله پاک به وله ختموي. او دا سوره توبه ختمه شوه، سبا به انشاءالله سوره یونس شروع کوو. الله تعالی دې په دې باندې مال او تاسو د عمل توفیق نصیب کړي.